روجه کې چې الله کریم جل جلاله د خپل بنده د پاره ډېر لوی خیر ښودلی دی او هغه خیر داسې دی چې دومره اجرونه ورله ښودلی دي چې انسان هغې اجرونو ته وګوري. زما جانان مبارک فرمایي للصائم فرحتان، د روجهدار دپاره دوه خوشحالی دي. د روجهدار دپاره دوه خوشحالی دي. یو خوشحالي هغه ده چې دی وږې تږې وي او د الله په رضا باندې دی ځان هغه لوږه برداشت کي، تنده برداشت کي او تر ماښام پورې دی هېڅ هم ونه خوري. نو فطري طور باندې چې کله دته بیا طعام پروت وي نو دی خوشحالی او هغه طعام ته زړه هم ډېر زیات کېږي. نو دغه یو د روژه ماتې دا خوشحالي چې ده دا یو فطري خوشحالي ده. او یو هغه خوشحالي ده وفرحة عند لقاء ربه، چې کله د دې روژې چې چونکې دا تعلق د الله سره دی نو الله کریم جل جلاله فرمای الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما ده. نو چې روژه زما ده نو د دې بدل او د دې اجر هم زه په خپله باندې ورکوم. نو دا څومره لویه خبره ده چې انسان د یو داسې عبادت وکړي چې هغې ته الله خپل ځان دپاره نسبت کړی دی. حالانکې ټول عبادتونه د الله کېږي، مونځ هم د الله دپاره کېږي، حج هم د الله دپاره کېږي، همدارنګې دا نور عبادتونه ورکړه صدقات خیرات هم د الله دپاره کېږي. مګر یاد ساتئ چې کله رب یو څیز ته نسبت وکړي نو دا د هغې شرف او عزت ته اشاره وکړي چې دې له ما شرف ورکړی دی. ګوره عام کورونه زمونږ او ستاسو دا کورونه هم د الله دي، پوهېږئ پې. مګر چې کله جوماتونه هغې ته الله خپل نسبت کوي چې المساجد بیوت الله فی الارض، دا جوماتونه چې دي دا د الله جل جلاله کورونه دي. یا کعبۃ الله ته الله کریم جل جلاله نسبت کیږي بیت الله، دا د الله کور دی. نو عزتمندو په دې نسبت باندې الله دومره عزت او شرف ورله ورکو چې د نورو کورونو نه د بیت الله هغه عظمت ډېر زیات اوچت کړ، د نورو کورونو نه د جوماتونو عظمت او شرافت ډېر زیات اوچت کړ. عبادات ټول د الله دي، مگر چې کله الله کریم جل جلاله روجې ته خپل نسبت وکړو چې الصوم لی، روجه زما ده، نو دا الله کریم جل جلاله د دې روجې عظمت او شرافت ته اشاره کوي چې روجه ډېر لوی عبادت دی. اوس علماء کرام په دې کې ډېر لطیف او ښکلې وجه بیانوي چې روجه زما ده، د دې مقصد څه دی. یو خو دا وجه شوه چې شرف او عزت الله روجې له ورکوي چې خپل ځان ته نسبت کوي. دویمه وجه دا بیانوي چې چونکې روجه یو داسې عبادت دی چې دا خالصتا د الله جل جلاله دپاره کېږي. بلکې احمد یار خان نعیمی رحمت الله تعالی علیه خو یو دا دومره ښکلې وجه بیان کړې ده، وایي چې د الصوم لی یو وجه دا ده چې تر اوسه پورې د معبودان باطلو دپاره عبادات خو داسې شوي دي چې چا ورته سجدې کړي دي، چا ورته نظر نیاز منلی دی، څوک ته غیر چاپېره تو شوي دي. خو یاد ساتئ روجه یو داسې عبادت دی چې معبودان باطلو دپاره چرته روجه نه ده نیولې شوې. نورو مذهبونو کې د روجې یو تصور شته په دې انداز باندې چې هغې په دې خپل ژوند کې څه حصه داسې تېروي چې په هغې کې خوراک نه کوي، خو هغې د هغې خپل صحت دپاره تېروي. مګر داسې نشته چې د یو باطل معبود دپاره هغه یو شانتې روجه ونیسي چې دی پرې راضي کمه، بلکې دا د خپل ذات دپاره کوي، د خپل وجود دپاره کوي. دا واحد مسلمان دی چې دی په ځان باندې لوږه تېروي د دې وجې نه چې د الله حکم دی، تنده تېروي چې د الله کریم جل جلاله حکم دی، او زه په دې عمل باندې خپل رب د ځان نه راضي کړم.